الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشرا والشفع والوتر وقال تبارك وتعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحى فلا يقربن مصلانا رواه أحمد وابن ماجه. عزتمندو مسلمانانو، اللہ تبارک و تعالی 12 میاشتې پیدا کړې دي، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول و جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ و ذی الحجہ، منها 4 حرم. د دین سلور میاشتې د عزت او د حرمت دي چې پای کې جنگ جګړې به ممنوع وي. د هغه حرمت په میاشتو کې، د عزت په میاشتو کې یو میاشت د لوی اختر میاشت ده. دیتا د ذی الحج میاشت وي، حج والا میاش. د دې میاشت خپل خصوصیات دي، په دې کې بعضې داسې عبادات دي چې هغه په نورو میاشتو کې، په نورو ورځو کې نه ادا کیږي. بیا د دې میاشتې د ذی الحج د لومبۍ عشره د دې اهمیت او حیثیت دا د رمضان المبارک د اخیری عشره اونته دی. څنګه چې د رمضان المبارک د اخیری عشره او لوی حیثیت او اهمیت دی، نو دارنګي د دې لوی اختر د میاشتې د لومبنۍ عشره د دې لوی مقام او لوی عظمت دی. د رمضان المبارک د اخیری عشره د عظمت وجم قرآن ذکر کړی دا چې ان انزلناه فی لیلۃ القدر
وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. نو د دې ذل حجې دا لومبه عشره اولیدونه حمدا د دې د اهمیت او د عظمت غني وجه علماء لیکلي. یو وجه خدا دا چې الله تبارک وتعالى دلوی اختر په دې لومبه عشره د دې په دې شپو باندې قسم کړی دی او دا الله خبره خو بغیر د قسم نه مضبوطه او یقینیه. والله رب العزت د دې عظمت او حیثیت بیانولو د پاره قسم کوي او قسم په معمولی چیز باندې نه کوي. الله فرمایي والفجر وليال عشر والشفع والوتر قسم دی په سبا د سبا په وخت می دی قسمی وليال عشر نو په لسشپو والشفع والوتر او پاغ جبتا او پتاق باندې. څه مطلب؟ والفجر قسم دی په سبا بازی وی دینا هر سبا مراد دی بازی وی د دینا دلوی اختر سبا مراد دی. ولیال عشر او قسم دی پاغل سشپو چه دا دیر فضیلت والدی دا کمی دی نو دادا دلوی اختر لنبی لسپی. والشفع والوتر او قسم دی په جبتا او فتاقا بازی وی د جبتنا مراد لسم تاریخ د ذل حج مراد دی او د تاق نه مراد نه هم تاریخ د ذل حج چغا یوم العرفه دا او تفسیری قرطبیم ذکر کیا چې والفجر د دینه مراد سبا ولیال عشر وعشر النحر او دا لسرزی دا د لوی اختر دارنګي والوتر دا وتر نه مراد یوم العرفه والشفع د دینه مراد یوم النحر رز د قربانه. دا تفسیر قرطبی نقل کړي. نو د دې میاشتې د لومبه عشره د عظمت یو وجه دادا چې الله رب العزت په دې قسم کړی دی. دویمه وجه چې د دې لوی اختر د لومبه عشره د لس رزي د لس شپې دون اهم ولیدي. نو دې باره کې یو حدیث پاک کې راځي. امام بخاری رحمت الله علیه بعضی کلمات نقل کړي. امام ابو داود ترمذی د ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی. نبی علیہ السلام فرمایل ما من ایام نشته دا سورځي العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام. دا سورځي نشته چې الله تبارک وتعالى تا پای کی یو عمل ډیر زیات محبوبي سوا د دې ورځې شپو نه. پدې کې هر یو عمل الله ته ډیر زیات محبوب دی چې دونا پنور ورځې شپو کې ني محبوبه یعنی ایام العشر دا لس رضی و لسپی. اللہ اللہ صحابہ کرام تپوس کئی یا رسول اللہ وللجہاد فی سبیل اللہ جہاد ہم دی تنرسی نبی علیہ السلام وللجہاد فی سبیل اللہ تر جہاد نہ محمدی خواہ آغتن دے الا رجلن خرج بنفسه ومالی ثم لم يرجع من ذلك بشيء. او یو سړی jihad تتلی دی ځان سره مالم واپس راونړو مال ملته لګی دا نو بدن ملته لګی دا شهید شاه دا مقام به اوچت ښه. او د jihad فی سبیل الله نا ور عمل پدی ورځو کې یو عمل کول دی نفل کول
تهجد کول، خیرات کول، صدقات کول، دا د دې ورځو ډیر زیات اهم دي. دارنګ بل روایت کې راځي، امام احمد رحمت الله علیه ذکر کوي خپل مسند کې، ابن عمر رضی الله عنهما روایت دی د نبی علیہ السلام نے نقل کړي، ما من ایام اعظم عند الله ولا احب الى الله من العمل فيهن من هذه الايام العشر فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. د نبی علیہ السلام ارشاد ذکر کړي هغه ته منسوب کړي دي چې دا الله رب العزت پنځ د دې لسو رزو پدې کې عبادت کول د دین عظیم تر او محبوب تر بل عبادت نشته، چې کم مقام کم حیثیت پدې لسو رزو شپو کې د عبادت دی کنه، الله ته سونا محبوب دی، الله ته سونا عظیم دی، نو دونا حیثیت او محبوب عمل الله پاک تبل نشتا. نو سو کې فاکثروا فیهن من التهلیل والتکبیر والتحمید، نو پدې کې تاسو ډیرواله وکړه د لا اله الا الله، پدې کې تاسو ډیرواله وکړه د الله اکبر، پدې کې تاسو ډیرواله وکړه د الحمدلله، یعنی ذکر پکې ډیر وکړه ښا دا سره رښپی. بعض روایتونو کې راځي کنه چې پدې ورځ باندې پدې ورځو کې یو روزه نیول د کال د روزو برابر ثواب دی. بعض روایتو کې ثابت دي چې دا ذل حج د میاشت شروع شي نو پدې کې د نه ورځو کې یو روزه نیول دونه ثوابونه دي لکه د کال د روزو برابر ثواب. ګوره لګون ته مهنت او څونه زیات ثواب نو محرومیت نه دي پکار. بل دا احادیث مبارکو کې د نهم ذل حج روزم راغلی دا دغه ځان ته فضیلت راغلی. نهم ذل حج دا یوم العرفات چې کله حجان صاحبان عرفات تلزي نو الته باجان روزه نه نیسي، دې په اړه صحیح نه ده. دغه مشقت کې بس وګورځه کابو کوي. نو زموږ په دین کې خو اسانتیا ده، مشقت خو نشته. نور مسلمانانو د پاره پنهم د ذل حج باندې روزه نیول دغه ډیر ثوابونه ذکر شوی دي. دا رزم الله تعالی رضایت محبوب ده. ولی په دغه رز باندې حجاج کرام میدان عرفات ته جمع کیږي، خیرن وختو کې دارنګي بدن خیرن الله الله سرتور سر او د خیرو نډک او د ځان سپینې صدرې توکړي او عرفات کې الته جړانګولا کوي. وی په دغه دوران په دغه ورځ د الله رحمت جوش کې راځي. او یو روایت کې مرাজি چې پدریو مقاماتو کې الله ډیر زیات خوشحالي دا چې او خاندي ډیر خوشاله نه. هغه مقامات یو میدان عرفات چې خلک راجمع کیږي په نهم د ذل حج باندې، او دویم چې کله مسلمانان دی اول سبت زور کوي ښا په مانده منځونو اول سبت زور کوي، او دریم چې کله خزه خاوند لګیو بل شپې تاجر ته پاسي الله پاک ډیر خوشاله شي چې وګور زما بندګانو ته ما سره راز و نیاز ته یو بل را پاسول. او په دې ورځو کې عمل زکه افضل دی چې دا ورځې د بیت الله د مسجد حرام د مکه مکرمه د زیارت رضی دی ښا او حاجیان صاحبان مکه مکرمه کې او دا طوافونه بکې د جړاګانې انګولانی بکې دارنګي د بیت الله زیارت د خانه کعبه زیارت د مکه مکرمه کوڅو کې بګرځي. په دې ورځ کې الله د نور خلق او اعمال تم زیات حیثیت ورکړي. او مسلم شریف کې روایت دی چې چا د یوم العرفه روزونی ولا چې په کوم ورځ حاجیان صاحبان عرفات تزي یوم التاسع نهم ورځ د ذل حج
نبی اسلام فرمایي زما دا امید دی چې دې انسان ته الله پاک د یو کال تیر شوی د یو کال آینده ګناونه معاف کړي په یو روزي سره. د نهم ذل حج پر روزي سره مسلم شریف کې روایت دی د یو کال تیر شوی د یو کال راتلون کې د ګناهونو د پاره به الله پاک دا کفاره وګرځیدا او په الله معاف کی په یو روزه باندې. د دې ډیر زیات اهتمام پکار دی. د دې لسو ورځو د ذل حجې د اهمیت درې موجه. یو خو الله پاک په دې قسم کړي، دویم په دې کې اعمال الله ته ډیر زیات ګران دي او ډیر محبوب دي، او دریم د عظمت وجه دا ده چې په دې عشره کې بعضې داسې عبادتونه مقرر دي چې هغه د کال په نورو میاشتو ورځو کې نشي کېدی. حج دی پکې، نو حج غون کال کې بله میاشت بله ورځ باندې نه کېږي. تکبیرات تشریق دي، دا مونږ چې د نهم ذل حجې د سار نه تکبیرات مانځه پسې شروع کړو، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا نور ایامو کې ویل ناروا دي، دا اجتماعي ترتیب سره او لږ په جهت سره که ځان ته یو سړی وایي نو وایي دي. نو یو په دې عشره کې د حج عبادت دی، او د حج تفصیل خو تیر شوی غالبا دریو جمعو کې تیر شوی. تکبیرات تشریق دي او بل عبادت ته پکې کم قربانی، او دریم نمبر قربانی ده پکې. تکبیرات تشریق دا د نهم ذل حج یعنی د لوی اختر د قربانۍ د ورځ نه یو ورځ مخکې شروع کیږي، د سار د منځنه تر د 14 تاریخ یعنی نهم لسم یو لسم دو لسم 14 د 14 تاریخ د ذل حج د مازیګره پورې دا څو منځونه جوړیږي د سلور 4 5 20 درې وسره د 14 مې راځي نو څو شو 23 د 23 منځونو نارستو تکبیرات تشریق دا ویل واجب دي، دا سنت او مستحب نه دي، واجب دي، واجب یعنی اهم دي. یو پیرا جهرن ویل دا واجب دي، زنانه و پروي، زنانه به دا تکبیرات پروي او نارینه به پزور خو یو پیرا ویل واجب دي. ګوره بعض خلک درې پیری پزور سره وي، درې پیری ویل واجب نه دي، درې پیری ویل سنت هم نه دي، یو پیرا ویل واجب دي. ور دې دین کې چې دا نه ټوټیو لګي کنه، پیغمبر یو پیرا بیا پکې سرویزه پکې خوښ شمه، نو یو پیرا سره سیوا کی نو بل تنه سره نور سیوا کی، نو د ځانه پکې شکل جوړ شي. بیا دې کې ډېر احتیاط پکار دی. اکثرو کتابونو دا لیکلي چې یو پیرا نه سیوا ویل مو آیا بس، څنګه دا واجب دي. اسنه ته دا دوه پیری ویلم بیا پیغمبر طریقو غاڼي چې پیغمبر یو کار نه کړی او تی کې دا غټ جوړم دی، په دې ځان پوهه کې ګوري هغه کاروي نه. موږ سره اکثر د خلکو په دې جګړې ښه وای پیغمبر صحابي یو کار نه کړي، کار کول کار ولې نه دی، سیوا کې په نه کمه هم پکې نه کې سیوا کې په نه. لکه ته د بر جمعې دوه رکعات په یاره درې وکومره جمعې راځه راغوم شو درې رکعات وو، هغه فاتحه پکې دوه پیری وایم نه داسې باندې کې بس سوره ثابت یا بکې ثابت نه باندې کې. بیا جرم دای چې خلک سنت ګڼي، نو تکبیرات تشریق دا یو پیر ویل واجب دي، نارینه د پاره جهرن زنانه سرن. دا کته امام سره منځو کو عمر باندې ویل واجب دي، کزان ته دی مسکو نو ځان ته وای لکه جهر سره وای الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد الله الله. او د دې تکبیرات التشریق یو تاریخ بعض علماء لیکلي ها چې دا موږ د چاپیات کې وایو. ابراهیم علیه السلام چې کله خوب ولیدو چې د زوی علوم اسماعیل علیه السلام روان کړي مینا طرف ته،
او چې کله په اسماعیل علیہ السلام وتله للجبین پړ مخې سملاو چاړه پر راکاږي جبرئیل امین راغی ا جبرئیل امین سره ګډوره دي جنت نه راوسته دي جبرئیل امین تلوار کی چې د ابراهیم خلیل الله په ځبانه چاړو نه چلی جبرئیل ابراهیم علیہ السلام تواضع کی چې الله اکبر چې ما ته متوجی دي چاړه را نه کوي ها جبرئیل امین ابراهیم علیہ السلام ته متوجه شوی الله اکبر ابراهیم علیہ السلام چوکته جبرئیل امینو او لا اله الا الله والله اکبر اسماعیل علیہ السلام چې کله وکړه چې ګډوره لال شي زه خو بچوي ما هغه الله اکبر ولله الحمد دا هغه وخت تکبیرات را شروع شو بیا بعضی فقها دا لیکلي دي بل چې کم کسان دغې د قربانۍ اراده وي د دې لوی اختر میاشت چې څنګه د بره شي د یکم ذی‌الحج نه راوالی د قربانۍ پورې د بدن زائد ویخته نکونه دا به نه کټ کوي مستحب دي که څه سړی ځنګلي شوي نو بیا ورته کټ کول لازم دي خدا یو مستحب عمل دی د چا دپاره چې په چا قرباني واجب ده عام خلکو دپاره نه او دا مستحب یعنی د ثواب کار دی که چاو نه نو ګناه پکې نشته فرض ته به نه رسو هر حکم تبا خپل حیثیت ورکو په مسلمانانو کې دا مصیبت راشي اکثر کله یو حکم مستحب دی هغه له فرض درجه ورکو نه مستحب غنا سنت غنا او فرض غنا واجب غنا چې کم خلک په دې ترتیب نه پوهه علاقو کې جګړه جوړيږي چې په دې ترتیب خلک پوهي جګړه نه جوړيږي بیا وردا پټکې نه دی پټکیوال دا عام حالاتو کې مستحب عمل دی ثواب کار دی که څوک نه ګناګار نه مجرم نه دی دا چې وختونو کې پټکې ساته منځلم پټکې ساته یعنی بعضی علاقو کې بتا سو کتلی په مصلا کې بزوړم دي دا څه مطلب دی بغیر پټکې نه مون نه کیږي بعض علاقو کې په جګړې چې امام راولي امام سره لومبه خبره دا کوي چې وای موږ ته بجما راګي ګوري پټکی به واخی نو اوس په مستحبات دون زور لګول د ناروا دي نه پټکیوال مستحب عمل دی چاو ثواب کار دی چاو نو تاغه ملامت کول نه شي پټکی چاو نوالو ته ملامت کول نه شي نو بعد باوامو کې راځنه پلارانو مشروطیان جوړ کی مولا ته مسلې خيخه پټکی نه دیواله دا چلې هم یو ملګری و عالمو بیان نیول نو دا کتا سری بیان وته کې څه وته دې پکې راټینګ کنه یو می سړی وته استاد دا خو ناروا دي او ته مولا زمو روانه روا تعالی پته ده له حلال او حرام سبقونه ما ویلي ته ما ته مسلې خې کرے امی سړی ته د مسلې پورا پته دې کتاب حواله وته د لوی شی ولحدیث او شی القرآن نه خبر اوریدلی دې په مطمئنی چې دا مدلل ده نو استاد ته په ادب کې وایي استاد ما هو د پلان کې شیخ صاحب نه د یاره پلان کې عالم دا خبره داسې اوریدلې و تاسو یې بدلو کا دله دا حق حاصل دی وجه لا پتم نه او اسی بس د خارخی ده نو تکبیرات التشریق او داغینا د چا چې اراده د قربانې کولو نو داغه د پاره د بدن ویخته کټکول نکونه کټکول دا چې ناخلی نو دا یو د ثواب کار دی پدې کې دا حجاج کرام سره مشابهت دی حجاج صاحبان هم نکونه نه کټ کوي ویخته نه کټ کوي دغه شانتي علماء وی فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالکرام کرامو ایک ته نیکانو انت نشي جوړې دي کنه فتشبهوا دای مشابهت اختیار کړه د نیکانو جامع څنګه دي د نیکانو شکل څنګه دی د نیکانو کړهول څنګه دي نو هغه شانته مشابهت اختیار کا ان التشبه بالکرام کرامو ځکه د نیکانو سره مشابهت کوله دا مې ډېره خبره ده الله اکبر کبیره بل دا دې ورځو اعمال دي قربانی د پدې ورځو کې دا پنورو یامو کې نشتا قربانی څه ته وایي
حلال ساروی الله ته د نږدې کولو په نیت سره ذبح کول. که نیت دې بدل بیا قرباني نه ده. او حلال ساروی چې په حلالو پیسو شي وي، که په حرامو پیسو پکې ملاوټ نو بیا ګورې دا قرباني نه ده. حلال ساروی د الله رب العزت ته د نزدېکت حاصلولو په نیت سره ذبح کول. او قربانی څه دا اوس نه ده چې کله الله پاک د دنیا باندې کړی آدم علیه السلام ته الله وجود ورکو، هغه وخت هم قرباني وي، نور امتونو کې هم قرباني وي. د ټول لړمبنه قرباني د آدم علیه السلام زامنو کړی و، قابیل او حابیل. سورۃ الاعراف کې دا ذکر شوی اس قربا قربانا، دواړو چې قرباني پیش کا، د یو قرباني قبول شو، د بل قبول نشو. او هغه وخت کې د قربانۍ د قبولیت علامت بداو چې یو صحرا ته غر ته بلاړ، خپل قرباني به التکیه وړله، ساروی به حلال کو یا که نور سبو هغه به التبوتل چې چا قرباني چې به قبول شو نو یو آسماني اور براغي هغه به اوس وزولو، چا چې به قبول نشو نو به دا شانتي پاتې شو. نو خلکو کې ملامتو الله په موږ سونه ستاریت صادر راځولې دی امت. بل مخکانو متونو د پاره د قربانې د غساروي د هغه غوخه خړل دا ناروا و، دی امت ته روا دي. دی امت باندې د الله خصوصي نعمتونه دي. دی امت ته مال غنیمت استعمال کرا وسته، دا مبارک رزق دی. نور امتونو د پاره د غنیمت مال استعمال اولم روانو. فدی وجه زما عزت مندو قربانی پدې کې نیت د الله د رضا لپاره دا یو اهم عبادت دی. او قربانی دا د شعائر اسلام نه دی. او د قربانی حقیقت او فلسفه دا ده چې د الله یو بندا په الله مین دی خپل ځان د الله په حضور کې پیش کړي. او الله حکم کړی دی چې ځان م پیش کا او مړه یو ساروی حلال کا، یو ساروی ذبح کا. نو الله وی دا مال راځي دا ما لپاره ځان ذبح کوه، یو ساروی ذبح کا. ځکه ابراهیم علیه السلام او خوب ولیدو، د پیغمبرانو خوب چې نو دا وحی. په خوب کې خپل بچی ولیدو اسماعیل علیه السلام. او ګوره اسماعیل علیه السلام د بچی د الله نه غوښتي او رب حبلی من الصالحین، رب مال بچی راکې د نیکانو نه. الله پاک ته بچی ورکو، او چې بچی لک خړپوسو ته شو داسي، او بیا چې لګو خيار شو، لګ د ګرځېدو شو، د خبرو اترو شو، او لګو خيار شو. نو پلاری خوب ولیدو چې زه د خپل بچی په خوب کې لالوم. نو دا خوب یې زوی ته بیان کو. د زوی خو تربیت شوی دی کنه، سکائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، تربیت شوی دی. پلارو ته یې بچیا ما خوب ولیدا ز په خوب کې تا علالوم. نو کدا د نن زمانه بچیو چې بابا جان دا ګډوډ خوبونه دي او شیطانی خوبونه دي، دې پروا وکا. اسماعیل علیہ السلام تو یا بتفعل ما تمر، اے با جان تو پیغمبر یو د پیغمبر خوب وਹੀ شابالا دیکي یا بتفعل ما تمر، شابه زر ملاله والا څونه ګران کار دی. ها خپل بچی چاړه راخل، والله ډېر احسان کړی دی خپل بندګانو سره. کدا موږ ته الله حکم چې په بچو کې غوړه بچي نیازبین بچي ګوره ولا علاوه کال پکاله، دا به ایمان پته لګي. والله دا څنګه دي کوي. ښا اسماعیل علیہ السلام پلار ته یا بتفعل ما تمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. اے با جانا شاب زر کا زر میلا لوا ک الله غواړي نو زبا د صبرنا کو نشم. ها بابا د صبرنا کو نو عمومي. ابراهیم علیہ السلام بعضی کتابونو کې راځي اسماعیل علیہ السلام له لاس په اتړلې، او اسماعیل ورته یې باجانا دا جامع ما پوری راغونډه کا اسنت ما علال کې زرا سے پړکونه وام راوام دا جامع می په وینو باندې لید پیټ شي. نو بیا مې ولا مور به ډېر خپکی جامع را پور راغونډه کا.
او چې کله اسماعیل علیہ السلام بوتلو مینا طرف تا نو دغلتا دی پیری شیطان راغلی ابراهیم علیہ السلام ته وسوسه چولی بی بی ته وسوسه چولی اسماعیل علیہ السلام ته وسوسه چولی دا کوم د جن شیطانانو شکلونه جوړ شي کنه دغه د شیطان وسوسه چولې وي ابراهیم علیہ السلام په کوټکانه گزار کړو اسماعیل علیہ السلام یو تړلو چاړې تیزکا تیرې کړو او چې کله چاړه په اسماعیل السلام راکاږي کنه چاړه نه چلی الله اکبر بسم الله الله اکبر وای او دغه جبرئیل امین ګډ راوسته دی جنت نا هغه ته مخامخ کو اسماعیل رضی خواراخ کو او د الله چې کله چاړو چلی دا وکته چې ویني توی دغه ګډل شو اسماعیل بچ دی الله تو اے ابراهیم تا باندې ما امتحان کو امتحان مې زنوانه غوستو خدا هم ګران کارو چې بچی باندې چاړه راخ کی الله وحی رولې ګل لقد صدقت الرؤيا تخفل خوب رښتینی کو او د جنت نا یو ګډوري راوستي شو غالال کړی شو دانن چې مسلمانان قرباني کوي دا د هغه ابراهيم عليه السلام د عظیم قربانه په یاد کې کوي ښا وګوره د ابراهيم عليه السلام هغه یاد مناوي او د قرباني یې کړې و جواب دا قرباني نه وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ نور دې قربانه ابراهيم عليه السلام کړی ظالم بادشاہ سره مقابله کړي وا مناظره کړي وا بلار ته مخامخ یې باجانا انی اراک وقومک فی ضلال مبین هغه ابراهيم عليه السلام بیبي او بچي په خوش بیابان کې پری خو دیو اسماعیل علیہ السلام او داغه مور ابراهيم عليه السلام ته هجرت کړو ابراهيم عليه السلام اور ته غرزول شیو د الله دین د پاره ابراهيم عليه السلام ته حکم شیو له بچی دی حلال کا ټول قربانو ته غاړه خودلې وا او ننم د ابراهيم عليه السلام نوم زنده‌باد دی منبر او محراب کې دغه قصه بیانېږي زبانه چاړه راکاږي ښا دا بنن جمعه کې ګوره په ټول دنیا کې بدا د ابراهيم عليه السلام تذکرې دا لګره न समझोगे तो मिट जाओगे ए मुसलमानों तुम्हारी दास्तान होगी दास्तानों में अल्लाह र दिन द पारा सौ कर नुम बदे न खौरी कीगी او کدا شان راغله وېس دیو نه کو بس پجوندو کې بمړې او د مر نه پد بری سوق نوم نه علی مړه سو قربانی د الله ر دین د پاره او کا چې نوم دی ژوندۍ چې دعاګانې د ټول عمر کیږي د قربانې باره کې غاڼه ایتو نه دي دا به زین کې یاد ساتل پکاري نن دا چې دور دی دا چې روشن خیال خلق روشن خیال خو ني تاریخ خیال دي اغه یې په دې قربانې باندې بلا پیسې ولګي نو دغه پیسې غریبانو ته ورکې دی قربانې روزو کې دا ساروي تویش دا ویني بېږي او دا وبګند شي او دا فضا کې ګندونه او جراثیم او د دې په خدای صدقه وشي دا د دهریه او سوچ دی ښا دا د دهریه او سوچ دی قران کریم کې د قربانې ذکر راغلی الله فرمایي ولکل امه جعلنا منسکا الله فرمایي سونا مخکې خلق چې تیر شي امتونه د هر امت د پارا قرباني وا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام چې په دې سارو د الله نوم یاد کی قرباني دې د پاره چې د الله نوم یاد کی تفسیر ابن کثیر په دې مقام کې ذکر کوي چې الله مونږ ته خبر راکو چې قرباني د مخ کې نشته دا ټول ملالو کې وا دارنګ تفسیر کبیرم دغه خبره ذکر کړی دا چې دا سارو ولول دام د مخ کې نه روان دي په تمامو ادیان او مذاهبو کې دا واه او قران کریم کې بلایت کې الله فرمایي فصلی لربک وانحر فصلی نو مسکوا خپل رب د پاره یعنی بدن کړه د خپل رب د پاره وانحر قربانی کوا امام بغوی رحمت الله علیه په دې آیت باندې ذکر کړي څه خلق به د غیر الله لپاره مسکو د انوار ته به سجدي کولې سپومې ته به سجدي کولې اونو بوټو ته سجدي کولې او څه خلقونو قرباني به کوله د غیر الله پنوم دبل قبرونو پنوم او درگاہونو پنوم او نظر نیاز او منښتې نو الله پیغمبر ته حکم کو چې د الله د پاره عبادت کی او د الله رب العزت د پاره قرباني کوي نو فصل لربک وانحر د وانحر مانم د قرباني بل آیت
الله فرمایي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله لحومها ګوریات ساته دا لوی اختر په ورځو کې به وینه تویوي، قرباني به کوي، غوښې به تاسو تقسیموي. وګورئ دا یاد ساته دا غوښې او دا وینې ستا الله ته نه رسېږي. دا تا په اخلاص سره کړي هغه اخلاص به دې الله ته رسېږي. ښه قربانۍ کې اخلاص پکار دی. که اخلاص نه که نه نو بیا قرباني الله پاک ته نه رسېږي. ځکه الله فرمایي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لیکن تاسو تقوا الله ترسیل د تقوا په معنا د اخلاص سره په اخلاص سره قرباني کوو د الله د رضا لپاره. هغه د ابراهيم عليه السلام یادګار را مهته کوا او سوچ کې دارا ولا کنن ماته د بچي علالولو حکم وي نو رب استا په ذات مې د قسمی چې نیازبین بچي مې تا د لپاره علالولو تاسو نیت برابر وا. دغه قرباني اهم عبادت دی. ابو هريره څخه روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چا چې وس کیږي او قربانیونه کا زمونږ عیدګاه ته خاطر ناراضي دون سخت وعید ذکر کړي. من وجد ساعتا فلم يضحى د چا چې وس کې دا قربانیونه کا فلا يقربن مصلانا زمونږ عیدګاه ته نږدې ناراضي. بل روایت کې راځي امام ترمذی نقل کوي عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ دا چې نبی علیہ السلام فرمایل ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الى الله من حراقه دم. د ایس یو بنی آدم دلوی اختر پرز باندې محبوب عمل بل نشي کېده سیوا د وینې تو یولونه. د قربانې پرز بهترین عمل ساروی ذبح کول دي، ساروی علالول دي. او دا ساروی چې چالال کو د قیامت پرز سره رخکرو سره د ویختو سره د پنجو دا ټول ارس سره به د قیامت پرز دی حاضریږي. دا به د نیکو پتول کې چولی شي. او نبی علیہ السلام فرمایي وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض. دا څه بل عمل نشته چې ساروی چالال کو دا وینه لازمه کې تنه ورغلی دا وینه باندې څونه وخت لګي. ما په خیال د مایکرو سکند هم به کم وخت لګي. ښه چې څنګه ساروی علاج وینه ترو د ډایرکټ زمکه ته ځي وې دا وینه لازمه کې ته نه درتلې چې دا قرباني بیا الله پاک ته قبولیت ته برتلې ده. نو نظر ذکر نبی اسلام فرمای فتیبو بها نفسا خدای د اخلاص په خوشاله سره قرباني کوم مړه خوشالي کوته چې خیرسته قرباني کوم او د الله د رضا لپاره کوم نیتونه پکې مو خراب اورا خرابوا. دارنګ بل روایت کې راځي نبی عليه السلام کانا اذا ضحى پیغمبر علیہ السلام چې بکلا قربانی کولا نوا به غست دو غډان سمینین اقرنین خخ کر ور غډان به واغستو نوخه ساربو غډان به واغستو. او بعضی روایتو کې راځي چې خسی غډان به واغستو چې کله به منځو کو خلکو ته به تقریر وکړو نو یو غډ به راوستو نو حلال به کو پخپلا او بیا به وی اللهم ان هذا عن امتي یا الله دا زما د امت د طرف نه قربانی دا تی قبول کی یا الله ممن شهد لك بالتوحید چا چې ستاره توحید اقرار کړی دا ری د پاره قربانی دا. او اے ربا دا د هغه چا د پاره قربانی دا دا د هغه چا د پاره قربانی دا چې زما د رسالت گواہی کړی دا. بیا بلګډ راوستې شو هغه بلګډ به په خپل حلال کو وی ربا دا د محمد او د آل محمد د طرف نه دا او بیا په مسکینانو باندې تقسیم کو په خپل به ته وخوړو. بای صحابه وی مونږه ډېر مدالته کې وخت تیر کو او په بنی هاشم کې مونږه کې یو تن نو چې هغه قرباني کړي وي ځکه ټول غیبانان خلک او اکثر او د پیغمبر دا قرباني ځان لپاره بیا کافي ګڼله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل سارویم ذبح کړی دی او قربانی هم کړی دا. دانګ بل روایت کې راځي د ابن عمر رضی الله عنه روایت دی چې اقام رسول الله بالمدینه 10 سنین نبی علیہ السلام مدینه منوره کې 10 کال تیر کړیو
او 10 کال کې قرباني نه ده قضا کړې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره کې 10 کال تیر کړیو او په دې قیام کې نبی علیہ السلام مسلسل قرباني کړې ده. بل روایت کې راځي برار رضی الله عنه یو پیر د لوی اختر پرد نبی اسلام له تقریر کو او وی ویلا چې موږ په دې اس کې ډومبني مسکو. نو بیا چې د مون نه واپس شو نو فنن حارو بیا به قرباني کوو. یعنی دا اختر د مون نه رستو قرباني ده. نو که چا داسې وکړه فقط اصواب سنتنا د مون سنت وکړه. اوس که یو سړي د لوی اختر نه مخکې قرباني وکړه نو قرباني دا خلوی عمل دی نو دې ته بسوي. نبی علیہ السلام فرمایي ومن ذبح قبل ان نصليا نو چا چې قرباني وکا مخکې د مزد اخترنا نو بده د وخت د پاره او کو ځان ته وخت د پاره تلوار کولو خدا قرباني نه ده. قرباني نه شي داولي دا قرباني فرید ادونه ثوابونه دادونه لوی پکیجونه دا د الله تر طرف نه خو دغه پیکج دغه ته نه ملاوي. څنګه چې بعضي موبایلو کې بعضی کپنو والا پیکج ورکی کنه هغه مخکې سوې پلان کې کوډ وخه نو که په کوډ کې یو انسان ګډوډ شي بیا پیکج نه ملاوي. نو دغه کوډ کې انسان غلطه والی شوی ده. قرباني کول د لوی اختر د مون نرستو او تا دغه ته کې کوډ مخکې ملاو کو د اختر د مون مخکې نو تا قرباني ونه شو. دې کې د سنت طریقو ترغیب دی چې ګوریات ساتي ارڅ کې د پیغمبر صحابه طریقه تلاش کوي. الله الله. بل روایت کې راځي مشکات شریف او ابن ماجه نقل کړي لري زید بن ارقم رضی الله عنه هغه ما ویل یا صحابه تفوس کو د نبی علیہ السلام نه چې ما هذه الاذاهیو دا قربانه څه چیز دی. نبی علیہ السلام فرمایل سنت ابیکم ابراهیم دا تاسو د نیکه د ابراهیم علیہ السلام طریقه دا. صحابه تاسو کې د الله رسوله مالنا فیها مونږ ته په دې قربانو باندې څه ثواب ملاويږي څه اجر به ملاويږي. نبی علیہ السلام په هر وخت یونی کی په هر وخت یونی کی. صحابه تاسو کې فصوف پګړو خو وختنی هغه وړای غونتی نو پرې وړو نبی علیہ السلام وی بكل شعره من الصوف د ګړد د دې وړای په هر وختم یونی کی. ادونه بهترین عمل دی. ادي کې او باندې ځان مرینګړه جوړ کیږي چې په مادونه قرضونه دیو دا چل دیو هغه چل دیو چې د دې استاد په ما تر راځي چې پتا قرباني نه کیږي. ها نه تاسو نه مکو مړه ځان د چې مرز در باندې راشي نو بیا ځان ته کر سپورم کې دا خدای الله یو حکم ته متوجي شو نو دې پدې کې کامیابی غني چر دي قرباني نه څنګه بچم که غریب سړی مو کمال الله غیرتی ذات دی نیت د الله د رضا لپاره او که غریب سړی می قسم می دی په الله کته دی قرباني سره غریب شي بس یو غریب سړی هم دی قرباني دی کوي د یو وخت په بدله کې تا د یو نیکی ملاويږي او بیا هغه رضان تر مخه تکا چې یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه چې څوک بچاته یو نیکی نه ور کوي. دا قربانی چې دا په څو شرطونو سره واجب ده. یو دا چې مسلمانی په کافر باندې قربانی نشته. بل دی مقیمی مسافر باندې نشته لازم په نه ده په خپل هغه کینو کوي. حریت چې غلام نه په غلام قربانی نشته. بلوغ په نابالغ قربانی نشته. عاقل نو په لیونی باندې قربانی نشته. او صاحب نصاب چې د سره د قربانې د نصاب برابر مالیتی اله په قربانی واجب ده. که د نصاب نو سره مال کمی نو بیا په قربانی واجب نه ده. قربانی په چا واجب ده؟ هغه تن چې د قربانې په دې درې ورځو کې کدی په اخیری رزم د نصاب مالک شنو قربانی په واجب ده. د قربانې درې ورځې دي لسم د ذل حج یو لسم دو لسم په دې دوله ورځو کې کده یو رزم دون مال راغی دی مالک شو صاحب نصاب شو د باندې قربانی لازم ده واجب ده. څنګه په نارینه باندې قربانی واجب ده نو په زنانو قربانی واجب ده چې صاحب د نصابی ښه. اکثر زنانه صاحب نصابی هغه خاون مې کوي کنه خاون دي ځان د مالداری خو سره ځان ته بلا کالی پتری یو قربانی کافی غني. یا کله کله هغه جاین فیملی
رونه یو ځای پلار بس یو قرباني ټول کور نه کوي، یو قرباني یو ایستنی سي نه ار یو تن دی وګوري صاحب نصاب دی او کنه کار یو تن پکې ځان ته صاحب نصابي بیا پاره یو قرباني واجب ده. کله ار یو د خزي کالی او نصاب ترسي نو په خزي ځان ته قرباني واجب ده بیا. او دا څه مشکل کار خو نه مردا خو په کال کې د الله یو حکم دی او کتا ته دا حکم او چې بچی دی حلال کا نو الله غا حکم نه دی کړی مړه ما د پاره لشل زو روپے ولګاو کنه سړیا نو موږ غل شل زو روپو لګولو ته بیا تیار نه یو چې د زنانه خپل ذاتی کالی دون دی یا دون مال دی وسره چې هغه د نصاب برابرۍ د خاون قربانی د خدای د طرف نه یا د خدای قربانی د خاون د طرف نه دا کافی کیږي نه چې یو قربانی کوي په خدای باندې قربانی واجب ده په خاون دی واجب ده یو قربانی کوي یا دا خدای کوي یا دا سړی کوي یو قربانی نه کافی کیږي په خدای ځان ته قربانی واجب ده او په خاون دی ځان ته قربانی واجب ده. نو قربانی په هر مسلمان عاقل بالغ مقیم باندې واجب ده چې داغه په ملکیت کې 52 تولی چاندی یا دای برابر قیمت او یا داغه برابر مال تجارت یا داغه برابر د استعمال نه زائد سامان ضرورت نه سیوا سامان چې 52 تولی چاندی ته قیمت رسیږي. دا یو ټکی په کې زرګاو نه په خپل تاسو کوي هر څنګه ته مو پرې ده چا ملکیت کې چې 52 تولی چاندی یا دای قیمت یا هغه برابر سامان د ضرورت نه سیوا کم دا کور کې جوړی جامی د ضرورت خو 2 یا 3 جوړی یدینه سیوا چې دا هم پکې جمع کې ټلویزیون دی دا ضرورت نه سیوا دی دا هم پکې جمع کې تا سره 2 گاډي دی یو د استعمال یو د استعمال نه دا گاډي وسره جمع کا نو دا بیا از ایکوال کجه دا سونه ترسي نو کله دې قیمت 52 تولی چاندی ترسيږي نو قرباني وکي او خوشاله شو تا چې الله حکم راته متوجه دی دارنګي په یو تن قربانی لازم نه و او د قربانی نیت سره ساروي واغستو اوس به قربانی واجب ده په د قربانی واجب نه و غریبو خدا قربانی ساروي ګډ یا چيله واغستو دا قربانی کومه ا بیړه کراله شیطان پسټ کیو چې مړ ځان ته غریب سړی نه پته دا قربانی اوس واجب ده او د قربانی د پاره په نصاب باندې کال تیرې ظلم شرط نه دي د قربانی په دې ورځو کې بس لګون ته وخت مالک شي پتا قربانی واجب شو مله په ساروي والا دارنګي د کور په هر یو فرد که صاحب نصابی قربانی با پای باندې واجبي د دې د خزه خاون د ګرونو د خويندو ملکیتونه به جدا جدا دغه حساب کتاب کولی شي. یو سړی د مړي د طرف نه قربانی کوي نو جایز دي او مړي ته ثواب رسیږي ټول مردگانو خدا نه ځان ته قربانی کې دي دا مې ځان د پاره مو د ټول امت د پاره نه دا ځان د پاره. احادیث مبارکو کې راځي ابو داود کې روایت دی یو تابعی دی او امام علی رضی الله عنه دو غډانه حلال کړ ما ته علی سے دا څنګه چل دی وی نبی علیہ السلام ما ته وصیت کړو چې یو قربانی زدا غنه کومه ایو د ځان طرف نه کوم ها نبی علیہ السلام مال دا وصیت کړو چې زه د نبی علیہ السلام د وفات نه وروسته نبی علیہ السلام د لپاره قربانی کوم چې امور وفات شوی پلار وفات شوی د پلار نو ته تجربونو جیدات پاتې دي وزه چې په غونډ عمر کې د پلار په حق یو قربانیونه کړه سونه به وفای ده هغه له ثوابونه رسیږي. فتاوا رحیمیه یو کتاب دی هغه ذکر کوي د قربانې په رزو کې د مړي د پاره خیرات کې د قربانې په رزو کې افضل چیز قربانی ده دا خیرات په ځای دغه په حق کې قربانی وکا هغه ته دې ثواب بالکل ټک پټک رسیږي. که یو سړی ساروی اغستو او دا نیت یو چې دا پورا ساروی د خپل طرف نه قربانی کوم نو دې کې د پکارداري ځان سره پکې بیا بل څوک نه مرګري کوي بس دا ټول بر د طرف نه د قربانې په ساروی کې یعنی یو کس دی د قربانې ساروی غټ دی وې غستو دې پکې په خپل د یوي سي نیت کوي
او د بل یې په نیت کې چې ما په دې بچی باندې عقیقه پاتې ده د دې بچی عقیقه مې نه ده کړې نو د حقیقي سم پکې نیول شي. دارنګي که بعضې پکې د قربانۍ دپاره او بعضې پکې د ولیمې دپاره فیصه ځان سره ونیوله نو دام صحیح ده. د زنانه مهر دی کې عوام الناسو کې یو ډېر غلط فهمي خوره ده چې کله زمونږ د علما نکاح تلي که نه نو اکثر الګ کور وله وایي یاره دونه وتړی چې بیا سبا پې قرباني ورې نه واجب کېږي. دا څه خبره ده؟ که نه دې خبرې څه سبا پې قرباني نه کېږي بس بیا یو چرګه ورپسې لیکه نو یو چرګه ورپسې لیکه نو د زنانه حق ضایع کوي. نه د هغې چې څونه مهر حق دی هغه عمره مهر ورپسې ولیکه. دې زنانه ته خاوند خپل مهر نه دی ورکړی یې ورکړی خو لږې ورکړی هغه نصاب ته نه رسېږي هغه مهر نو بیا په دې باندې قرباني دا واجب نه ده. او که کله ورته خاوند مهر پوره ادا که او یې ورته دونه مهر ورکو چې هغه نصاب ته رسېږي د قیمت بیا پې قرباني واجب ده. پتا عالمگیریه ذکر کوي که نابالغه یا غریب یا مسافر په دغه قرباني واجب نه ده او که دوی د خپل طرف نه قرباني کوي نو جایز ده او ثواب پکې شته. دارنګې چا منښته کوي چې قرباني به کوم او دې مالدارو دې به دوه قربانۍ کوي. یو دا منښتې دا قرباني دا پر ځان ته واجب شوی ده او یو دا خپل فرض قرباني دا به کوي. دو قربانې په د باندې بیا واجب دي. دارنګې که غریبو نو غریب باندې بیا صرف دغه نظر دا قرباني به وکړي او خپله قرباني په هغه باندې نشته. یو کس دی د هغه سره دوه مکانات دي دوه کورونه دي یو د رهایش دی دویم خالی دی. د دې خالی مکان قیمت 52.5 تولې چاندي ته رسېدو نو په د باندې قرباني واجب ده که نور څه نشته. دا خالی کور دی هسې بې سپروت دی او که د کرایې دپاره یې چاته ورکړی دی او په هغه کرایې باندې د ده ګزر بسر کېږي د کور ماته ګوړه په هغې باندې کوي د ضرورت دپاره استعمالوي نو هغه بیا د قربانۍ دپاره نصاب کې به نه حسابېږي. په قربانۍ کې نور سم احتیاطونه دي انشاءالله که زندگی وه نو ګڼ مسایل د قربانۍ او د قربانۍ د څرمنو د قربانۍ د حلالېدو د اختر متعلق که زندگی و انشاءالله آینده جمعه کې به د هغې بیان کوو. الله دې موږ او تاسو له د عمل کولو توفیق نصیب کړي. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا یا حی یا قیوم برحمتک رب ذوالجلال ټول مسلمانانو ته د قربانو کولو توفیق نصیب کړي رب او اخلاص ورته نصیب کړي رب. رب سونه مسلمانان حج بیت الله له درغلي دي رب د عید عزیزي قبول کړي رب او رب موږ ټول مسلمانانو ته د حج بیت الله شریف توفیق نصیب کړي. اے رب ذوالجلال سونه مسلمانان دغه ته درغلي دي اخلاص ورته نصیب کړي رب په خیر او عافیت سره او د احکاماتو پوره کولو توفیق نصیب کړي رب په حفاظت سره رب خپل اهل او عیال ته په خوشحالو سره واپس راولي. اے رب ذوالجلال سونه مسلمانانو په تمامه دنیا کې د قربانو د پاره اراده کړي ته قبولیت نصیب کړي رب اخلاص ورته نصیب کړي رب وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک.